مری دا اپریشن چې کوم دی دا غواړي د مری اپریشن کوي او د مرۍ اپریشن غوښه پکې مرۍ کې مې خاوند دې څه بیمار دی خاوند مې دړه بیمار دی. ګرانو کتونکو دا یوه خور چې دغه روژه کې د څلورم پنځم ځل دی روژه یې ښکلې تېره شوله خو دا هم بیماره بچي هم بیماره خاوند هم بیماره دا وایي زه خپل فریاد دی خپل وروڼو ته کوم څومره کتونکي چې دي نو څه به وایي زمونږ وروکې ډېره زیاته غریبي او زما هم بیماري ډېره زیاته ده د اپریشن پیسې نشته او نور هم حالت ګډوډ دی غاړه هم ډېر دی او ډېره غریبي هم ده بس تاسو امداد راسره وکړئ. نو ګرانو کتونکو دې مری دا اپریشن چې کوم دی دا غواړي د مری اپریشن کوي او د مرۍ اپریشن غوښه پکې مرۍ کې مې خاوند دې څه بیمار دی خاوند مې دړه بیمار دی. دا ته چې دا روژه دې څنګه تېره شوه روژه هم ښه ښکلې تېره شوه دلته نه وړو بس هلته یې خورو کور کې دې ځای نه در څه یوړل ورسه مې یوړل دې ځای نه خوشحاله او یې ښه خوشحاله هغه وروڼو ته چا چې را سره مدد کړی دی هغوی ته دعاګانې الله دې کامیاب کړي الله دې بله ډېره شته ورکړي سره سته الله دې کامیاب کړي. ګرانو کتونکو دا ستاسو په مرسته سره دا روژه د دې خلکو ډېره ښکلې تېره شوه زه د دوبۍ دا رور زه د جاپان دا رور زه د انګلینډ دا هغه رور او زه عزت خان صاحب نن د اختر ورځ ده خلکو ته مټۍ هم میلاویږي خلکو ته بیزار هم میلاویږي خلکو ته کپړې هم میلاویږي خلکو ته ورپسې چاول او لوبیا هم میلاویږي دا سلسله روانه څوک هم د دې سره مدد کول غواړي نو موږ سره رابطه کولی شي موبایل نمبر خو یې شته د شته راسره ویلی شي زوی مې ویلی شي زه نشم ویلی. راشه بچي راشه لاړ شو دا کاکې دې څه نمبر دی بچي 0312 910 ګرانو کتونکو مدد ورسره کوئ خپل نیغه ورسره وکړئ زموږ په دې باندې پیسه خپل اکاونټ نمبر یې خو زموږ په ذریعه ورسره کوئ هم ډېره